بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما غیرتمندو پښتنو، څنګه چې تاسو ته ما ویلو چې د کرونا د وجې نه ټوله دنیا متاثره شوې ده او په پاکستان کې ما حالات دي چې کاروبار تباه شو، نو مزدوري، دیاړي، ډیلی ویجرز هغه ټول بیروزګار شو. نو حکومت پاکستان به د یو پروګرام آغاز کوي. عمران خان دغه پروګرام آغاز وکړو. کم چې تاسو په چم گاون کې، په محله کې، په کور کلی کې کم خلک ته هغه ته پته نشته، نو هغه ته وایي که چا سره په لاس کې موبایل د خپل موبایل نه دی په 8171 باندې خپل شناختی کارت نمبر بغیر ډیش چې کم دی هغه اس ام اس کی، نو هغه ته به 3 قسم میسج راشي. یو بیا دای چې او هغه ريجستر شو، یا بور چې کم ريجستر چاته په 3 ورځو کې میسج راشي چې پلانکی بانک نه یا پلانکی فرانچایز نه خپ حیا عزت او پردې کې خپل 2000 روپۍ راواله او خپل گزاره پی روانه کوي، یا به دا میسج راشي چې د انتظامیه سره رابطه وکړي. نو کله انتظامیه سره رابطه وینا وکړم، د دې مطلب دا نه دی ته ريجستر نشوي. د دې مطلب دا دی چې په کوایف کې یا په شناختی کارت کې څه مسله ده، نو انتظامیه بس تاسو سره رابطه وکړي یا به تاسو د انتظامیه سره رابطه وکړي. او دریم به هغه میسج راتلی شي چې کم خلک خپل گاډي لري، خپل کاروبار لري، نو هغه ته میسج راشي چې تاسو د دې پروګرام لپاره الیجیبل نه یې. دویم سوال به خلک دا کوي چې چا سره موبایل نشته، هغه خلک پس کوي. مونږ انتظامیه ته ویلي دي چې تاسو د هغه خلکو د چا چې کاروبار، د چا چې دیاړي، د چا مزدوري متاثره شوي ده، د هغه خلکو ډیټا په کور کلی باندې وګرځي او د هغې ډیټا چې کم ده کلیکټ کوي. هغه ډیټا په بنیاد باندې به هغه خلک هم ريجستر شي او هغو ته به هم دا امانت چې کم ده دا حواله شي. د دې نه بعد دویم سوال به دا راځي که الله دې نه کړي که دا معامله اوږده شوه او یا په دې کې کم خلک چې دي مزدورکار دي، دیاړي دي، ډیلی ویجرز دي، په دې کې څوک پاتې شو، د هغو به څه کېږي. خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې کم دی هغه هم د خیبر پښتونخوا حکومت یو پروګرام اعلان کړی دی که کم کسان په دې کې ريجستر نشو، د هغو ډیټا کلیکشن بر انتظامیه په ترو باندې د کلی په سطح باندې کېږي او کم کسان چې پاتې شوي ان شاء الله نو هغو به هم امداد کېږي. درېمه خبره پکې دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو ته پته ده چې کم مضبوط هیلث سیستم او هغه متاثره شو، هغه د مقابله ونه کړه. د دنیا ځان ته به چې سوپر پاور وي هغه د دې مقابله نشي کولای او کم حالات روان دي هغه ستاسو مخې ته دي. په ټوله دنیا کې نن دا کرونا وایرس د وجې نه مکمل یو تباهي روانه ده. نو که معامله اوږدېده نو خلکو سره به ټینشن دی چې د حکومت خو موږ اوس امداد راکړي، بیا به څه کېږي. نو د دې ځل جواب در کوم، خو د هغې نه مخکې زه خپل خلکو ته دا وایم چې د دې ډبلیو ایچ او والا، حکومت پاکستان والا او علماء کرام چې کم تاسو ته احتیاطي تدابیر ویلي دي، یو په دې باندې مکمل عمل کوئ او د دې سره سره به د خپل الله نه سوال هم کوئ چې الله تعالی په هم باندې دا سخته اسانه کړي، ځکه چې د الله په امداد باندې او د الله په نصرت باندې به کېږي. په اخر کې زه 2 گزارشات کوم. یو دا چې زما ټولو پښتنو، زه خپل ورکرانو ته بار بار دا وایم چې مناظر ګورم چې یو تیلی د یو وخت راشن چا نیولی، 15 کسان به ورسره ولاړي، تصویران به اخلي، ویډیوګان به جوړوي او فیسبوک له به ورکوي، واتس اپ له به ورکوي، اخبارون له به ورکوي. زه ټول ته دا وایم چې د دې کار نه څونه درنه کېدی شي دا کار به مونږ نه کوو. د دې وجه څه ده؟ وجه دار تاسو ټول ته پته ده چې دا ډېر غیرتمند زموږ په معاشره کې د ټول نه زیاته سخته مزدوري او دیاړي ده. دې خلکو خپل د حیا عزت مزدوري کوله، نن بې بسه شوي دي ځکه چې په ټول دنیا کې کاروبار ودرېدو. خو هغه غیرتمند دي، هغه خوددار دي، خودي لري، حیا لري، عزت لري. د چا عزت په نه مجروح کوئ چې یو وخت وخت راشن به ونیولی او هغې به تصویر اخلئ. زه خپل ټول ورکرانو ته او پی ټي آی والته خصوصا دا خبره کوم، عوامي نمایندګانو ته زه خبره کوم چې مونږ ته ویلی شوي که امداد کوئ نو په داسې طریقه به یې کوئ چې دویم لاس ته خبر نشي، په داسې انداز کې به یې کوئ. که چا سره تاسو د خپل طرفه امداد کوئ نو په ماښام کې په تیاره کې د هغه په کور کې امانت حواله کوئ چې دویم کس ته خبر نشي. دا خو هغه خلک په دې معاشره کې د ټول نه زیاته سخته دیاړي او مزدوري به یې کوله. اندر مجبوره شوي ضرور دي، خو غیرتمند خو دي، خودداره خو دي، باعزته خو دي. د دې چا عزت په نه مجروح کوئ. زما تاسو ټول ته ډېر عاجزانه مدبانه دا ریکویسټ دی چې د دې باندې به ډېر زیات احتیاط کوئ. د دې نه علاوه دویم چې څنګه ما وویل د خلکو سره به ټینشن وي که دا معامله اوږده شوه نو څه به کېږي. زما پښتنو خصوصا زما حلقې او علاقې والا د ټول ته دا وایم چې د حکومت پاکستان څونه وسایل دي، زموږ یو غریب ملک دی، قرضدار ملک دی، تاسو ته پته چې مضبوط معیشت د دې مقابله ونه کړه. خو موږ به ټول خپل کوشش دا کوو چې ټول توانایي دې طرف ته کوو.
زمونږ خیبر پښتونخوا که زمونږ څونه ترقیاتي کارونه روان دي او الله دې نه کې الله دې نه کې که دا معامله اوږده شوه نو هغه ترقیاتي کارونه به مونږ ودرو او خپل خلکو ته به مونږ اساني پیدا کوو، خپل مزدور ته، خپل دیاړیمار ته، خپل ډیلی ویجر ته، خپل یتیم ته، خپل کونډې زنانه ته، هغو ته به مونږ انشاءالله اساني پیدا کوو. انشاءالله زما خلکو زړه بالکل نه غورځوئ، په الله باندې به یقین ساتئ، ښه په نیکنیتي باندې به د خلکو سره ودرېږئ او انشاءالله زه تاسو ته دا ګارنټي در کوم چې څونه انساني توګه باندې کوشش کېدی شي هغه به مونږ د خپل خلکو لپاره کوو. مونږ به خلکو پسې ځو، مونږ به کوشش کوو، خو زمونږ خلک به انشاءالله چاته لاس چې کوم دی هغه نه خوروي او انشاءالله الله تعالی په مونږ باندې اساني پیدا کوي. نو زما رونو په 8171 باندې څونه ضرورتمند خلک دي د هغو شناختي کارت نمبر بغیر ډیشه ولېږئ، هغه رجسټر کړئ چې کم از کم د هغو کور کې 2 وخته روټۍ چې کوم بنده شوي ده چې هغې ضرورت پوره شي.